ویشتمه ذوالحجه وه عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلامو د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر وو چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی وو د مانځه نه غلی را مخکې شو راشاته شو بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کړو دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کو مصلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې څوارلس صحابه په خنجر وواله څوارلس صحابه نورم شهیدان کړو بل یو هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کو او راپاړې پکې کو خو ده کوشش وکړو دی غلام چې ځان په خنجر ووي نو صحابو له زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله شهید کېدو د شهادت واقع هم ډېره دردناکه ده د سهار مانځه له راغې اصل کې یو غلام و د معیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ یو غلام و نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په بازار کې تو د غلام ورته وویل یو عمره زما د مولا ته ووایه چې په ما دا مزدوري لږه کمه کېږي د به زما نه مزدوري ډېره غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی څومره مزدوري درنه غواړي وی 4 درهمه یا 4 دیناره خو 4 روپۍ رانه د ورځې غواړي عمر رضی الله تعالی عنہ د پیسې تپوس وکړو ته څه کار کوې هغه ته خپل کار وخو عمر رضی الله تعالی عنہ ته دومره قدرې ووي وی دا خو ډېره نه ده 4 روپۍ خو ډېرې نه دي په ورځې کې ستا نه هغه غواړي ستا د کار کې خو ډېرې پیسې پیدا کېږي دا خو ډېره نه ده صرف دا خبره ته وکړه خو د عمر رضی الله په زړه کې دا و چې زه د ماته سپارش کوم زه به معیره ته وم چې په ده باندې دا مزدوري لږه کمه کېده خو ده ته دا خبره صرف وکړه دا خو ډېره نه ده لاړ تي دا مجوسي غلام و ده په زړه کې وي خیر دی ستا به هم زه فکر وکړم دا خبره پې بده ولګېده د عمر رضی الله ستا به هم فکر وکړم خنجر یې واغست خنجر په دواړه طرفه باندې تېرو په دواړه طرفه او هغه خنجر به روزانه په اور کې ګرمو او بیا به د زخرو په اوبو کې کېښودو دا انګړ چې دا لور ګرم کړي که نه نو بیا وله په اوبو کې هغه دغه داسې ورکوي نو ده دا لور دا خنجر به یې ګرمو د زخرو په اوبو کې به یې بیا داسې وچاو دې دپاره وي که د زخم نه مړ نه شي خو چې د زخرو د وجې نه خو بیا مړ شي که نه خنجر یې پسې تیار کو عمر رضی الله تعالی عنہ پسې د سهار ټیم و 27 ذوالحجه وه 28مه ذوالحجه وه د لوی اختر دا میاشت ختمه شو بله ورځ 28مه ذوالحجه وه عمر رضی الله تعالی عنہ د سهار مانځه ته مخکې شو چې مخکې شو دا مجوسي غلامو د ځان نه کمبل تاو کړی او پټ راغلی او مخکې سب ته یې ځان ورسو عمر رضی الله تعالی عنہ په خنجر وو چې عمر رضی الله په خنجر وو د نیت تړلی وو د مانځه نه غلی را مخکې شو راشاته شو بل صحابي خپلې مصلې ته مخې کړو دا طریقه هم ده چې د امام موږ وایو په امام پسې مشران پوه خلک ودرېږي دا دې وجې نه نور څه نه خو که امام ته مخې ته په مانځه کې څه مسله راشي پوزه یې راماته شي یا نور څه مسله راشي نو دی به د مصلې نه شاته شي او ځان پسې به بل کس مخې ته کړي مصلې ته او مونځ به هغه پوره کوي دا طریقه ده عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مصلې نه راشاته شو بل صحابي مخې ته کو مصلې ته خپلې ته نور څه یې ونه وي چغې مغې یې ونه والې صحابه په غلام ورمنډه کړه غلام سره خنجرو په دې تلو تلو کې 14 صحابه په خنجر وواله 14 صحابه نورم شهیدان کړو بل یو هوښیار صحابي و هغه سره غټ کوټ هغه پې زر هغه ورتاو کو چې بله طریقه خو د ګرفتارولو نشته خنجر چلی غټ کوټ هغه پې زر ورتاو کو او راپاړې پکې کو
خو ده کوشش وکړو د غلام چې ځان په خنجر وي نو صحابو ورته زر لاسونه ونیول ځان یې وجې بیا هغه ورته لاسونه ونیول ځکه چې تپوس ترې وشي چې ته ولې راغلی یې ګرفتار یې کړو تیاره وه سهار ټایم و شاته صفونه ډېر لرې پورې تلي وو صحابه دومره پوه نه شو شاتني صفونه والا پوه نه شو ځکه شاته صحابه وایي موږ دومره سره پوه شو چې اول اواز د عمر رضی الله تعالی عنه فقیرت که وروسته د بل صحابي اواز شروع شو دومره پوه شو او دومره هم پوه شو چې مخې ته څه لکه شور غونته وشو خو نور پوه نه شو ځکه صحابه و داسې مانځه ټایم و دومره ورانې هغوی نه جوړه د مونځ خو به هغوی ډېر خیال ساتو که نه دا غلام یې ګرفتار کو جیل ته یې ورتاو کو عمر رضی الله تعالی عنه کور ته وړو چې کور ته وړو په عمر رضی الله تعالی عنه بېهوشي راله بېهوشه شو صحابه وله پی ورکړه په خوله کې چې ورته پی ور واچول میده یې سوره شوې وه په خېټه کې بار ته روبیدل پی بار ته روبیدل عمر رضی الله تعالی عنه فروت ته طبیب یې راوسته ورله ډاکټر یې ورله راوست د عمر رضی الله تعالی عنه لږې سترګې وغړېدې د بېهوشۍ نه چې سترګې وغړېدې کو زمونږ په شان سړی ونیو چې هله ماله ډاکټر راولی زه مړ شومه نه نه دا چغې وروړې نه وي ړومبی تپوس د عمر رضی الله تعالی عنه دا وی د مونځ څه وشو د مانځه څه وشو زه خو په مانځه ووالم که نه نو د مانځه څه وشو مونځ په نیمه کې پاتې شو که سر ته ورسېدو صحابو ورته وی نه امیر المؤمنین مونځ پوره شو سر ته ورسېدو وی ښه وی ماله اوبه راوړئ ماله اوبه راکئ نو صحابه وویله په جام کې اوبه راوړي کېدای شي تږی یي ځکه چې حالت د ځنکدن دی سړی تږی کېږي اوبه یې ویله راوړي دی به څکي وی نه ماله په کوزه کې اوبه راکئ ډېرې راکئ چې په کوزه کې وله اوبه راوړي عمر رضی الله تعالی عنه وی ما پاسه وی زه اودس کومه زه اودس کومه زوی ورته خواته ولاړ دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه زوی ورته وی بابا په دې ټایم کې خو تا ته د تیمم اجازت شته نو تیمم ووهه که نه څه اودس پکې دوره تکلیف کوي عمر رضی الله ته وایي عبدالله ما ته شریعت مه ښیه ستا نه په دې مسله زه ډېر ښه پوهیم زه د نبي علیه السلام سره ستا نه ډېر پاتې شوی یم ته مې زوی زه دې پلار یم ما ته دا مسله معلومه ده ما ته مسله مه ښیه خو راکړئ اوبه زه اودس کولی شم اودس یې وکړو وی ما ته تکیه کېدی او مخ مې قبلې ته کوي زه مونځ کوم زما نه د سهار مونځ نیمه کې پاتې شوی دی د مونځ اهمیت وپېژنئ ګورئ ښه دا نه چې په سر مې دړې زه نن مونځ نشم کولی د مونځ اهمیت وپېژنئ وی ما ته تکیه کېده وایي زه مونځ کومه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته بیا فرمایي وی بابا په اشاره مونځ وکړه په دې حالت کې خو په اشاره باندې مونځ جایز دی عمر ته بیا فرمایي وی ما ته مسله مه ښیه په دې مسله باندې نبی علیه الصلاة والسلام روزي مبارکې ته لاس ونیو وی ما د دې صاحب سره ستا ډېر وخت تېر کړی دی زه په دې مسله ستا نه ډېر ښه پوهیم ما ته تکیه کېده وی زه مونځ کومه عمر رضی الله تعالی عنه مونځ وکړو چې مونځ وکړو صحابه وله تسلي ورکوله هېڅ پروا نشته ته به جوړ شي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل وی که تاسو ماله دې وجې نه تسلي راکوئ چې ته به د دې ګزار نه سم شي زه سمېدو واله نه یم زه شهید کېږم زه مرم ما ته پته ده خو دا تپوس رانه کوم چې زه والی چا یم چا ووالم دا راته ووایئ صحابه ورته وی فیروز غلام والی د معیره ابن شعبه کم مجوسی غلام کافر غلام چې د فیروز نوم دی ابو لؤلؤ باندې مشهور دی هغه غلام والی نو عمر رضی الله تعالی عنه وی الحمدلله الحمدلله الله ستا لاک لاک شکر دی چې د مسلمان د لاسه نه یم لګېدلی دا خبره وکړه وی الحمدلله شکر دی چې د هغه انسان د لاسه نه یم لګېدلی څوک چې قبلې ته مخ کوي ځکه چې څوک مونځ کوي د هغه ډېر لوی اهمیت دی نو عمر رضی الله عنه فرمایل وی شکر دی چې هغې سړي نه یم والی چې څوک څه ته مخ کوي قبلې ته مخ کوي ځکه چې قبلې ته مخ کوي او مونځ کوي او زه یې والی یم نو زما د وجې نه به جهنم ته ځي بیا سره د مونځ بیا جهنم ته ځي نو شکر دا دی چې کافر دی مسلمان نه دی صحابه ورته وی عمر فانسی کو عمر ورته وی څنګه فانسی کوئ زه ژوندی یم زه خو څه مړ نه یم چې تاسو هغه فانسی کوئ قصاص ترې نه اخلئ
او که یې مړ شومه نو هغه اختیار مې بیا وارثانو ته دی چې معاف کوي کو قصاص اخلي خو فلحال خو زه ژوندی یم تاسو دغه څنګه وجنئ الله په جیل کې دی وي عمر رضی الله تعالی عنہ په ځان باندې پوه شو چې زه نه پاتې کېږم بهرحال خبره را لنډوم چې په ځان پوه شو چې زه مرمه نه پاتې کېږم نو خپل زوی یې راوغوښتو عبدالله وی عبدالله لاړ شه او زمونږ مور عایشه بیبي ته وایه چې د عمر د زړه د ارمان دی چې د خپلو دوستانو سره په خوا کې وده شي او د هغوی سره په ګاونډ کې څملي عایشې ته وایي ستا اجازت شته ځکه نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دا د عایشې په کوټه کې دفن دي که نه دا د هغې په کور کې دفن و وی لاړ شه عایشې ته وایه چې د عمر د زړه ارمان دا دی چې هغه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې وده کېده غواړي که ستا ورته اجازت وي خو امیر المؤمنین به ورته نه وایي بلکې داسې به ورته وایي چې عمر وایي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ چې راغی عایشې بیبي ته یې ور وټکو عایشه بیبي راله وی مورې زما بابا وی زه د خپلو دوستانو سره په ګاونډ کې څملاستل غواړم ستا اجازت شته عایشه بیبي په ژړا شوه وی دا ځای خو ما ځان نه منتخب کړی و ما وی یو خوا مې به پلاري او بل خوا مې به خاوني او په خوا کې به ورسره زم یمه دا خو ما ځان له د قبر دپاره منتخب کړی و خو زه د ځان د پاسه عمر ته فضیلت ورکومه زه دا فضیلت عمر ته ورکومه او خیر دی زه به د عامو مسلمانانو سره په مقبره کې دفن شمه زما اجازت دی عمر رضی الله تعالی عنہ بار بار ورته ګوري چې عبدالله به څه خبر واپس راوړي ګور امیر المؤمنین دی بادشاه دی بیا هم اجازت غواړي د قبر دپاره چې عبدالله واپس راغی په ور کې راننوتو پلار ته وی بابا ستا د زړه ارمان پوره شو زمونږ مور اجازت وکړو چې دفن یې کړي د نبي علیه السلام په ګاونډ کې عمر رضی الله تعالی عنہ په ژړا شو خپل زوی ته وی عبدالله د ایمان مې پس په دنیا کې دا یو ارمان چې زه د نبی علیه السلام په خوا کې دفن شمه یو مې ایمان ارمان هغه راته الله نصیب کړی دی خو د ایمان نه چې وروستو زما یو ارمان هغه دا و چې زه د نبی علیه السلام په خوا کې دفن شوم الله هغه ارمان زما پوره کړو خو عبدالله بیا هم درته یو خبره کومه اوس لا زه ژوندی یم کیدای شي عایشې دا اجازت د زړه نه نه کړی خو زه ژوندی یم زما د مخ نه شرمېږي کیدای شي دا اجازت یې کړی دړه نه پرې خوشحاله نه خو چې کله زه مړ شم او زما جنازه اوسئ نو بیا به ترېنه اجازت غواړئ عمر رضی الله تعالی عنہ باندې د زنکدن خوله راماته شوه نو چې کله به د زنکدن سخته شروع شوه زوی ته وایي ما د کټ نه کوز که ځمکه باندې مې سملوه ما ځمکې ته کوز که بچې ورته وایي بابا ولې دې په ځمکه باندې سملوم وی بچې چې ما درته وي چې ما ځمکې ته کوز کړم ما په ځمکه سملوه که نه زه دا غواړم چې زه د مدینې په خاورو کې خپل مخ راوړم خپل مخ په خاورو کې ریګړه کوم او نبی علیه الصلاة والسلام له داسې په وینو کې سور لاړ شم زوی په ځمکه سملو عمر خپل مخ په خاورو کې کېښودو خپل مخ په خاورو کې کېښودو او په ژړا شو علي رضی الله تعالی عنہ رالی وی عمر د مرګ نه ویریدي چې جاړي عمر رضی الله تعالی عنہ غلی د مرګ نه نه یریږم خو د مسلمانانو خلیفه پاتې شوم او جاړم په دې چې الله رانه د دې مسلمانانو تپوس وکړي زه به څه جواب ورکوم هغه خلیفة المؤمنین چې د مسلمانانو بادشاه دی په کپړو کې څو ټاکۍ به لګېدلې وي 14 ټاکۍ به په کپړو کې لګېدلې وي 14 ټاکۍ هغه وایي زما سره دا غم دی چې الله رانه د دوی تپوس وکړي نو زه به څه جواب ورکوم عمر چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی و د عرفات په میدان کې په لکاو صحابو په مخ کې وی کو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی نو به عمر و زمانه وروسته بل پیغمبر راتلی به څوک عمر و نبی علیه الصلاة والسلام ورته په ژوند باندې ځای ورکړو وی عمر ته جنتي
او د قیامت په ورځ به موږ داسې پاسو چې یو ښی لاس مې به د ابوبکر کې وي، ښی لاس به زما ابوبکر نیولی او چپ لاس به زما عمر نیولی، په میدان محشر کې به موږ داسې ملګري پاسو. دا یې ورته په ژوند دا خبرې کړې وي، خو بیا هم عمر جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکومه، بیا هم جاړي وي زه به الله له څه جواب ورکومه. کله چې روح ورکو وفات شو، صحابو جنازه راواغسته، رالو د عایشې بیبي کوټې خواله بار کټ کېښودو، عبدالله ابن عمر را مخکې شو، په ژړا شو، وی مور بیبي عایشې زما پلار راغله د اجازت غواړي د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې د آرام، ته ورته اجازت ورکوې او که نه ورکوې؟ دا د عمر هم وصیت وکړه نه، وی زما جنازه به هله هغې نه دننه کوئ چې تر څو پورې ته عایشې بیبي اجازت نه یې کړی. نو عبدالله ابن عمر عایشې بیبي ته فرمایي مور بیبي زما بابا بار تاسو ته جنازه پرته ده خو اجازت غواړي چې زه د نبی علیه السلام په خوا کې سنم، ستا ته اجازت شته؟ عایشه بیبي په ژړا شوه، خپل څادر یې راواغسته، د ځان نه یې تاو کړه، سیټ ته لاړه، وایي زما ورته اجازت دی دفن یې کوي، زما ورته اجازت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ دفن شو. دا نننۍ ورځ چې ده دا ډېره درناکه ورځ ده، یکم محرم، دا د عمر رضی الله تعالی عنہ د شهادت ورځ ده. هغه په دې ورځ باندې شهید شوی و. موږ له د دغې خلکو تابعداري پکار ده او د الله په دربار کې به سوال کوو الله موږ هم داسې غونته حاکمان راکړه، الله موږ هم مسلمانان یو، کمزوري به یو، الله موږ هم داسې غونته حکمرانان راکړه چې په وخت د ځان کدن کې ورسره دا غم چې زه به الله له څه جواب ورکوم، زما نه به د دې رعایت تفوس کېږي. موږ له داسې نیکمله غونته کې حکمرانان راکړه. نو ایوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام نه 100 کاله وروستو په 5م پوش کې د ابراهیم علیه السلام دی. د ده د مور نوم رحمت و او دا رحمت چې وه دا د لوط علیه السلام لور وه، دا د هغه په لورګانو کې وه، دا ډېره وفاداره ښځه وه. د ده الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام باندې ډېر زیات نعمتونه کړي وو، هر قسمه نعمت الله تبارک وتعالی ایوب علیه السلام ته ورکړی وو، مالو اولادو جیدادو چې څو ډول الله ډېر زیات پرې وانه ورکړي وو. مفسرین لیکي وایي د ایوب علیه السلام ځمکه چې وه ځمکه دا دومره زیاته ځمکه چې په هغې کې به 500 قلبې لګیا وې، 500 قلبې. نو چې 500 قلبې شو نو په یو قلبه کې 2 غویان وو، نو 1000 غویان به د ایوب علیه السلام په ځمکو کې د کروندې دپاره لګیا وو. 500 قلبې لکه نن سبا چې ستا 500 ټیکټرې وي د زمیندارۍ دپاره، او د دې سره نوکران به هم دا قلبې به هم چلولې. دومره ځمکې د ایوب علیه السلام دا خو هغه ځمکې چې کومې په سم باندې وي، د کروندې ځمکې وي، هغه ځمکې چې د کروندې نه وي هغه به څومره وي. او دا ځمکې د شام په علاقه باندې وي، نن سبا چې کوم ځای کې بیت المقدس دی او څه علاقه د اسرائیلو په قبضه کې ده، اوس دغلته کې ایوب علیه السلام پاتې کېدو بیت المقدس کې، او اوس چې کومه علاقه د اسرائیلو په قبضه کې ده دا د ایوب علیه السلام د اوساني ځای دی. او ګډې بیزي دا ورله الله تبارک دومره زیاتې ورکړې وي چې مفسرین لیکي 1000 ګډې بیزي وي. تفسیر ماجدی دا وضاحت کړی دی، 1000 ګډې بیزي وي د ایوب علیه السلام، 3000 اوښان او 500 خرو، دا د ایوب علیه السلام مالیت او د دې سره به نوکران هم وکړه. دارنګې د ایوب علیه السلام و زامنو او یو روایت کې راځي 2 لورګانې، بل روایت کې راځي 3 لورګانې. دا د ایوب علیه السلام له الله تبارک وتعالی مال ورکړی، مال
خو د دې باوجود و ایوب علیه السلام هر ټیم د الله په عبادت کې مصروف د الله بندګي به کوله ډیر زیات عبادت گزاره ده به یو ټیم داسې نه تیر چې به د الله عبادت وکړو مونږ به ډیر زیات کوو نیوزل فرشتو د ایوب علیه السلام دا صفت په اسمان کې بیان کو چیرې د ایوب علیه السلام ډیر د الله بندګي کوي ډیر عبادت کوي د الله تبارک وتعالى دا یاد ساتئ نیک انسان چې د صفت بر په فرشتي په اسمانونو کې کوي د صفت بر په اسمانونو کې هم کیږي لکه حدیث مبارک کې راځي وای کوم انسان چې نیک عمل وي او الله تبارک وتعالى ته خوښ وي نو الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام ته فرمای اے جبرئیل دا پلان کې انسان نه دا پلان کې بندا دا زما ډیر زیات خوښ دی تور سرم مینا وکا تور سرم سوکا مینا وکا نو جبرئیل علیہ السلام ور سره مینا شروع کی نو په ووم اسمان کې چې کومي فرشتي دي نو جبرئیل علیہ السلام د ووم اسمان فرشتو ته اے فرشتو الله تبارک وتعالى د پلان کې بنده سره مینا کوي ګوره تاسو سره مو کوي نو دوم اسمان فرشتي د شپږم اسمان فرشتو ته وي د پلان کې بنده سره الله مینه کوي تاسو ور سره مو کوي نو د شپږم اسمان فرشتي د پنځم اسمان او د پنځم سلورم هغه دریم هغه دویم هغه اول نو پس وړو اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي دا د دې انسان سره شروع کی مینا او محبت شروع کی بیا الله تبارک وتعالى فرشتو ته وی د دې انسان سره چې زمينه کوم کنه نو تاسو زما د بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي زما د نیکانو بندګانو په زړه کې د مینه ور واچوي نو دا فرشتي پزمک جسمره نیکان بندګان دي داغي په زړه کې د انسان سره ور واچي مینه ور واچي نو دا نیکان سوی الګ پلان کې سره ډیر نیک سره دی راځي چې خواله لا شو ملاقات کور سره راځي چې خواله لا شو دعا به نه واخلو دا سکی کنه کوي د دې په زړونو کې دا محبت دا الله ور واچوي د دې نیک انسان خو نیک انسان نیت کو ښا څوک نیت کو نیک انسان د نیکانو خلق په زړونو کې محبت الله د دغه نیک بنده ور واچي د بدن په زړونو کې نه د بدن په زړونو کې نه ځکه چې د الله تبارک وتعالى د کم انسان سره مینه شروع کی کنه نو دا سره فرشتي مینه شروع کی دا سره نیکان بندگان مینه شروع کی نو دا سره دشمنی څوک شروع کی شیطان دغه نیک بنده سره شیطان دشمنی شروع کی نو بیا چې د شیطان کم دوستان دي دا بدن خلق په دنیا کې نو شیطان ته نفرت کوي د نیک انسان نو د شیطان چې کم ملګری دي دا بدن ندان د نیک انسان نه بیا نفرت کوي نالکه وي دا پلان کې سره پلان کې مولا حدیث دی پلان کې مولا حدیث دی تاسو خبرې پسې بیا کوي کنه دا هغه د شیطان دوستان دي دوی دا خبرې دا شیطان په دې ځای کې اچي او نیکان خلک د دې نیک بنده صفت کې پلان کې مولوی صاحب دسي او راځي چې دعا ته نه واخلو ملاقات له لاړ شو نو د نیک بنده محبت الله د نیکانو په زړه کې اچي سره مینه کوي او د بدانو په زړه کې د دې نیک انسان دا نفرت چې دا ورله شیطان اچي دا په زړه کې ځکه دا د شیطان دوستان نو پرشتو د ایوب علیه السلام صفت په اسمان کې شروع کو دا ډیر نیک بنده دی دا الله تبارک وتعالى ډیر عبادت کوي دا شیطانان چې دي دا به اسمان ته برختل دا خو چې نبی علیه السلام الله تبارک وتعالى دنیا ته راولېږو پیغمبري ورته میلو شو نو شیطانان بر اسمان ته ختل بند شو دغه ټیمه پر ودی بر اسمان ته ختل او د فرشتو خبرو ته به غوږ کېښودو نو دا ابلیس بر خطرونه چې کله فرشتو دا صفت کوي د ایوب علیه السلام نو دی ابلیس الله تبارک وتعالى ته وی هغه بستا بندګی نه کوي دا غزلو روغ دی هغه چې دا نه کوي نو چل بکای څومره زمکی دی ور کړی دي څومره مال دی ور کړی څومره اولاد دی ور کړی څومره جیدات دی ور کړی دا سره د څه شي کمې دی په زلو روغ دی نو چې ستا بندګی نه کوي چل بکای ته دا وره دی بیا ستا بندګی وکړي هغه څه د ضرورت نشته چې ستا بندګي کوي نو الله تبارک وتعالى ورته او فرمایي په ازمیخ په حکم ابلیس وی او ته په ازمیخ وکړه د بیا داسې وکي وی ټک شو لاړ شه او د چې څومره
ګډي او بيزي دي زه د هغې نه خپل حفاظت اوچتوم خپل حفاظت اوچتوم هغه ور لمړې کوم هغه لمړې کوم زه ته هغه لمړې کړې دي بس تا بندګي وکړي ایوب علیه السلام چې څومره ګډي بيزي وي 1000 ګډي بيزي وي الله تبارک وتعالى په ټولو باندې مرض راوستول په یړه باندې مړې شو ختم شو او د هغې سره چې کوم نوکران هغه څه شو مړه شو ختم شو په دې کې ابلیس ځان د یو لوی چرواهه په شکل باندې جوړ کړی دی او راغی ایوب علیه السلام لره او دا ځان نصر شو کې چغې وي ایوب علیه السلام ورته وایي څه چل دی ولې چغې وایي ته دلته منځونه کوه عبادتونه کوه هغه 1000 ګډې بيزي دي هلاکې شو تر دې چل نه وزګار نه هغه هلاکې شوې ایوب علیه السلام فرمایي انا لله وانا الیه راجعون انا لله وانا الیه راجعون زه بس الله را کړی یو د الله مال او الله واپس واغستنه په دې کې د فریاد څه خبره ده په دې کې د چغو درولو څه خبره ده او الله را کړی مال او الله واپس واغستو بیا د الله شکر دی په سجده باندې پرې وته دا انا لله وانا الیه راجعون دا د انسان کو د دې په مطلب باندې پوه شو د انسان د پاره ډیره غټه تسلی ده ډیره غټه تسلی ده بچر ته چغې وروړي ونوي څنګه دته یو تکلیف را ورسېدو نو دوی انا لله یره الله را کړی او الله واغست دا الله مالو الله واغستو زما خو به څه اختیار نو ما خو نشو منع کولای نو چې د الله اختیار وکړو الله به خپل اختیار وکړو دا شی هغه واغستو او وانا الیه راجعون مطلب دا دی یره خیر د کو دلته رانه واغستو زه به سره بیا میلاو شم ځکه چې موږ د الله ته واپس کیدون کیو سره خو یې راشه می د لاس لاړو بس لاړ نو اوس لاس نه راځي بیا چې غوړي سوري وی کنه اره مالو دا قران لاړو اولاد دا خلانو خزونه دا خلانو بچی دا خلانو خبر خلاص شو دی بیا چې غوړي وی نه دی وی نه خیر د کو دلته رانه الله واغستنو و انا الیه راجعون د الله ته مونږ ټول زنال ته میلاو شو کنه الته بس شو کو پلار مې وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلاو شوم کو بچی مې وفات شوی دی نو زما د عقیده د الته سره میلاو شوم هغه الله تعالی زما الله لازم دا د انسان د پاره ډیره غټه صدا تسلی ده چې دوی انا لله وانا الیه راجعون نو چې کله در باندې مصیبت راغی نو سوایا انا لله وانا الیه راجعون وای په دې سره زړه ته سم میلاویږي تسلی میلاویږي ډیره زیاته ایدا مان په خپل ذهن کې اوساته یاره الله را کړو د الله مال او الله واغستو او خیر د کو دلته رانه واغستو نو انت بور سره میلاو شم یو ورځ د ملاقات الله نزل تسراشي تسلی راشي نو ایوب علیه السلام فرمایلی انا لله وانا الیه راجعون نو ابلیس چې اخوا شو نو په سر باندې خوري اړول شروع کړو هغه ته هموي چې 1000 ګړي بيزي د هلاک شو نه هو چې انا لله وانا الیه راجعون او بیا په سجده پرې وته ای کار خو زما دغه خو کار ونکو دی لار بیا الله لا ای الله خیر دی 1000 بيزي دی پکې نه کنه 1000 ګړي بيزي په دا سره نور مال لګ دی خود بستا بندگی کوي نور مال سره ډیر دی 1000 دی پکې نه کنه الله تبارک وتعالى ورته فرمایل 1500 وزمه کې چې داغه خپل حفاظت او چته ماغولم هلاکو هغه ورلا دا 1500 نه دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي دا 1500 قلبي چې په کوم زمکو کې ګرځي د غزمه کې ورلم هلاکو خپل حفاظت ته نو چته ما بزمکو باندې طوفانونه رالو په باغونو باندې طوفانونه رالو باغونه هلاک شو فصلونه هلاک شو زمکی کند کندره شو ټول ارسز مکه لار ختم شو بس زمیداران چې بګی کوم واغم الله واغستلو ابلیس بیا د غټ زمیدار په شکل باندې را روان دی چې غوړي وي او ته دلته کې عبادتونه کوه هغه زمکو باندې طوفانونه ارسه هلاک کړو نو ایوب علیه السلام به ویل انا لله وانا الیه راجعون زه بیا د الله شکر ادا کوم بیا ابلیس الله تبارک وتعالى ته ویلو خیر ده کنه دا دی پکې نه کنه دا نوح مال چې څومره ډیر دی بهر حال یو سیس خلا کېدو او ایوب علیه السلام په خپل عبادت کې مشغول نو ابلیس لاړ الله تبارک وتعالى لا وګوره و زامن دي او داسې خزي دي په خپل په صحت باندې روغ دي بیا دا سره څه غم دی
دا تی تواله دې ستا بندگی وکړي ځه دا اولاد تی تواله دې به ستا بندگی وکړي نو د ایوب علیه السلام ټول اولاد په یوه کوټه کې وو الله تبارک وتعالی په زلزله راوسته کوټه په کېناسته ټول اولاد د کوټې د لاندې شو ابلیس په منډه راغی ایوب علیه السلام ته وایي ته د الله په عبادت کې مشغول یې په اولاد د کوټه راتاو شو ټول مړه شو ایوب علیه السلام چې سر اوچت کوي انا لله و انا الیه راجعون الله را کړی اولاد او الله واپس واغستو او زه ښه ده چې کوټه پې راتاو شوې ده نو د دفن کولو نه یم فارغ یم دفنم شو خو زما او زما د رب په منځ کې حایل مه جوړېږه زمون په منځ کې فاصله مه جوړېږه ما د خپل رب بندګۍ ته پرېږدوه بهرحال د هغې نه پې سخت امتحان الله ته منظور و سخت امتحان منظور پیو ابلیس ورته وویل په صحت باندې روغ دی ځکه دې بندګي کوي صحت روغ دی روغ جوړ صحت ته ورله ورکړه ځکه بندګي کوي دا صحت ورله ته خراب کړی بیا ستا عبادت وکړي الله تبارک وتعالی په ایوب علیه السلام باندې یو مرض راوست څه مرض و بس یو خطرناک مرض په الله راوست چې ورځ ته ورځ بدن خرابېدو دلته کې سمنګړتې کیسې بیا خلکو جوړه کړي دي چې ایوب علیه السلام په بدن کې چینجي وشو نعوذ بالله دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره نه ده الله تبارک وتعالی په پیغمبر باندې چیرې داسې مرض نه راولي چې خلک ترې نفرت شروع کړي خلک ترې کرکه وکړي داسې مرض په الله نه راولي په بدن کې چینجي وشو چینجي به ورتاو شو بیا ایوب علیه السلام راواغسته بیا به په زخم کې کېښود چې الله د دې دلته روزي مقرر کړې ده نو دی چېرته ځي دا منګړتې کیسې دي دا خلکو ځان نه جوړې کړي کیسې دي داسې نه مرض ته راغی څنګه مرض او خطرناک مرض ورځ ته ورځ د ایوب علیه السلام بدن خرابېدو حتی تر دې پورې چې ایوب علیه السلام دې حد ته ورسېدو چې نه ګرځېدی شو نه کېناستی شو چې دا ډېر زیات کمزوری شو بعضې روایتو کې راځي څلور ښځې وي یوه ښځه یې راله یاره زه ستا سره نور ژوند ځکه نشم کولی چې ته کمزوری شو د ګټې وټې نه نو زه به تا سره څه کومه بله راله بهرحال دریو ښځو ته یې رخصت ورکړو په آخر کې چې د لوط علیه السلام کومه لور وه رحمت یې نوم و هغه یې راوغوښته زما نه خو دریو وړو ښځو اجازت واغستو خو زه خو په کټ پروت یم زه ستاسو هېڅ حق نشم ادا کولی نو یاره چې ته هم لاړه شي نو ستا حق به ضایع کېږي زما نه هغې ورته وي چې ته مالدار وې زه ستا بیبي ومه ته په صحت روغ وې زه ستا ښځه ومه زه ملک ومه زه بادشاه ومه نن ته په کټ پروت یې ته فقیر یې ملنګ یې غریب یې زه به مزدوري کوم او تاله به یې راوړم ستا نه په دې سخته کې نه جدا کېږم دا نه چې زه سره په ښه وخت کې ومه په بد وخت کې به ستا سره سات پرېږدم زه به نه کومه دا د لوط علیه السلام کومه لور چې د ده چې بیبي وه دا به سحر وتله مزدوري به کوله ټوله ورځ نو چې ماښام به راله نو دله به یې خوراک مراک راوړو پیسو باندې ده ته به یې خوراک ورکو لږې پیسې به یې پرېښودې نوره چې کومه مزدوري به کړې وه هغه به یې د الله په نوم خیرات یې ورکړه سهار به مزدورۍ له وته ماښامه پورې به یې مزدوري کوله بیا به د خدمت کو یا هغه و چې بادشاه او ملک او یا هغه و چې مزدوري به بار کوله د الله تبارک وتعالی امتحانات بیا عجیبه امتحانات داسې سخت امتحانات د الله طرف راځي چې ډېر زیات کمزوری شو ایوب علیه السلام او د ناستې پاستې نه ووت نو یوه دعا یې الله ته وکړه وی الله صرف زما د ژبې حفاظت وکړه ژبې ته راله الله سم ووایه نو ژبې ته راله الله سم ووایه ځکه چې په دې ژبه باندې زه تا یادوم نو ژبې ته راله سم ووایه چې ستا ذکر پرې کوم نور ستا بدن دی ستا امانت دی څه چې ورسره کوې الله ستا مرضي ده په ژبې ته راله سم ووایه د ایوب علیه السلام ژبه روغه وه الله به پرې یادو یوه ورځ ورته دا بیبي وی حضرت 18 کاله دی وشو چې بیمارې ځکه د ایوب علیه السلام د بیمارۍ موده 18 کاله وه او دا بیماری پرې راغلې وه د 80 کالو په وخت کې نو د یوه ورځ ورته بیبي وي حضرت
اتلس کاله په کټ باندې پروت او زه درته وایم چې الله ته دعا وکړه چې الله صحت درکړي نو ته د الله نه دعا هم نه غواړي الله ته سوال وکړه چې الله صحت درکړي که نه نو ایوب علیه السلام ورته وفرمیل وی بیبي دا راته ووایه چې زه څومره وخت روغ وم الله صحت ماله څومره وخت راکړی وی 80 کاله وی چې 80 کاله راباندې الله بیماري ولګوي نو پس حساب به برابر شي 80 کاله الله صحت راکړی دی اوس صرف 18 کاله بیماري راله زه الله ته جړه فریاد وکړم زه شرمېږم چې زه الله ته وم چې الله په ما تکلیف دی ما ته شرم راځي الله تبارک وتعالی به راته وویلې چې دا 80 کاله مې چې دا صحت درکړی و هغه درنه هېر شو څو زه نشم ویلی په کټ باندې پروت دی بیمار دی سخت تکلیف دی پې خو په دې 18 کاله کې د ایوب علیه السلام په خولې باندې به الفاظ دا وی احمدک رب الارباب تفسیر ابن کثیر دا الفاظ را نقل کړي دي احمدک رب الارباب اے د بادشاهانو بادشاہ زه اوس هم ستا ثنا صفت کوم زه اوس هم ستا نه ناامید نه یم ستا صفت کوم الذي احسنت الی الله تا په ما باندې ډېر احسانات کړي دي ډېر احسانات را کړي دي تا مال را کړی دی تا مال اولاد را کړی دی الله د هغې مال او اولاد د محبت د وجې زه ستا نه لږ غافل وم الله زه اوس هم ستا حمد بیانوم ستا صفت بیانوم مال دې هم را کړی و اولاد دې هم را کړی و د هغې مال او اولاد د وجې نه به الله زه ستا نه غافل وم الله چې هغه مال دې رانه واغست هغه اولاد دې رانه واغستو اوس خو زه تا ته فارغ شوم اوس زه تا ته فارغ یم اوس ستا ښکلې بندګي کولی شم اوس ستا ښکلې عبادت کولی شم ایوب علیه السلام به دا الفاظ ویل په خوله باندې یو ورځ دا ښځه بار ته وتې وه مزدورۍ لره ابلیس د ځان نه طبیب جوړ کړی ډاکټر جوړ کړی دی په لاره باندې روان دی د هغې حلیې خپله کړې ده ښځه ورته وایي ته طبیب ډاکټر یې هغه ورته وایي او یاره زما یو بوډا خاوند دی او ډېر وخت یې په کټ وشو که د هغه علاج دې وکړو نو ډېر ښه به یي ته ډاکټر یې هغه ورته وایي زه به له دوایي درکړم او فورا به د هغې سره جوړ شي څومره مټ پشي د هغې سره نه درنه پیسې علمه ځکه تاسو غریبي ده په دې جونګړو کې پراته یې څه شی خو شته دی نه پیسې درنه نه علمه هېڅ طرح دوای پیسې درنه نه علمه یو کار به کوي وایي کم وایي چې کله د خاوند جوړ شي نو دا به ته وایي چې دا ورله تا شفا ورکړه تا جوړ کو دا خبره به کوي ته به وایي چې دا دې ډاکټر جوړ کو دا خبره به کوي بس نور در پیسې میسې نه علم ښځې ورته وایي ټیک ده که نه دې کې څه خبره ده ګوره دوایي ډاکټر ورکوي خو شفا څوک ورکوي الله ورکوي په دې دوايانو کې د اثر چا ایښی دی الله ایښی دی دا ډاکټران چې کومې دوايانې او دا هر څه چې ورکوي په دې کې د اثر د صحت چا اچولی دی الله تبارک وتعالی اچولی دی نو ابلیس ورته وي ته به داسې وایي چې دا تا جوړ نو ښځې ورته وي ټیک ده که نه صحیح ده راځه زما خاوند علاج وکړه راوستو کور ته چې راغلی خاوند ته وایي طبیب مې راوستی دی او ډېر تکړه دی ستا علاج کوي او پیسې مایسې هم نه لري ډېر ښه سړی دی خو صرف دا یوه خبره کوي چې کله دی جوړ شو ته به وایي چې دی تا جوړ کړو ایوب علیه السلام پوه شو چې دا خو هغه رزیل دی چې کوم زمونږ نیکه آدم علیه السلام دوکه کړی په اسمانونو کې دا خو هغه رزیل دی دی چې وایي دا تا جوړ کړی دی خو زمونږ د الله نه واسطه کټ کوي دا خو هغه رزیل دی نو غوسه وله ورله او خپه شو چې ابلیس زما دروازې ته راورسېدو ابلیس دومره جرأت وکړو چې زما د ښځې سره خبرې وکړي نو غوسه شو نو ښځې ته یې وي که نه ویره زه خو به جوړېږم الله به صحت راکوي خو که جوړ شو نو سل لختې به دې ومه دا الفاظ یې د خولې نه ووتله زه به سل لختې ومه اوس د هغې پکې ګناه نه وه خو بس دله غوسه ورله په دې باندې چې ابلیس زما کور ته راورسېدو نو بس په دغې ټایم کې الله ته دعا وکړه دغه ټایم کې دعا وکړه ځکه چې نور شیطان ابلیس زما کور ته رادننه کېږي زما د بیمارۍ نه پیدا وچتئ نو وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین الله ته یې چغه کړه الله صحت راله راکه نور ابلیس مې کور ته راځي الله هغه رانه تمه پیدا شوه
ایوب واذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم او دا نه چې الله تا بیمار کړی ما او تا را باندې بیماری راوستې ده والله ما ته یو تکلیف را رسېدلی دی نو مسنی الضر ما ته یو تکلیف راغلی دی نو الله دا برانه ته لرکای الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ارکض برجلک دا ځمکه په خپل خپه باندې ووخه چې ځمکه په خپل خپه باندې ووخله بس دا غي نو بر روان شي الله تبارک وتعالی ورته فرمایل ایوب په دې اوبو باندې اولامبه په او وسکتی ایوب علیه السلام دا غيبونه اسکلی او ویلامبل په چې څنګه په اولامبل د شلو کالو ځوان کې نه جوړ شو جب جوړ شو بیماری نه هر څه ختم خپل خیسته ځوان ته نه جوړ شو بیماری به کې په سوره وخت راغلی و او یا کال بوډا او چې بیماری پر راغلی و الله تعالی شلو کالو ځوان جوړ کو الله قادر ذات ته ارس کولې شي ارس کولې شي خزه د کار نه رااله سګوري چې پکټ کوس د شلو کالو الک نسته الکه په ځل د سکه د زما خاون پروت هغه څه شو بوډا مریض پکټ په پاسه درش ورچ چې شرمخانه رانه وړې دی کو څه زما خاون ایوب علیه السلام ورته مسکې شو چې تخپل خاون پیژنه او پیژن کړ بوډا خراب ته دي کمزور دی دلته پروت دی هغه بوډا چې دی هغه ستا مخې ته دا ځوان ناست الله ورله صحت ورکړی الله تبارک وتعالی ښځه ځوان کړه الله تبارک وتعالی ورله اووه زامنو هغه ورله دوچن کړو نو چې اووه دوچن شنو څو زامن وایي الله ورکړو څوارلس لوڼه ورله هم دوچن ورکړي مال چې څومره هلاک شوی هغه هر څه ورله ډبل الله ورکړو دوچن په دوچن دی ورله الله تبارک وتعالی ورکړه یو ځل ترنه ښځې تپوس کو ایوبه د مصیبت ورځې در باندې راغلي دي او د راحت ورځې هم راغلي هسې کوم یو ورځې ښکلې وي ایوب علیه السلام ورته وایي یاره د مصیبت هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د بیمارۍ هغه ورځې ډېرې ښکلې وي د تکلیف هغه ورځې ډېرې ښکلې وي ښځه ورته وایي څه عجیبه خبرې کوې بس ښایسته ځوان یې الله صحت درکړی ته وایي د بیمارۍ ورځې ښکلې وي نه که نه د هغې تکلیف په ورځو کې به زه خپل محبوب یادولم په 24 غنټو کې به یو ورځ زمانه الله ضرور تپوس کو په 24 غنټو کې به ما ته الله आवाज کوو ایوب څنګه یې ما چې به هغه आवाज واورېدو سبا به ما د هغې आवाज انتظار کو شپه ورځ به په ما باندې هغه وتل په دغه انتظار وتل چې ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه یې نو چې بیمار ما ته به زما رب आवाज کوي ایوب څنګه یې اوس چې صحت مې ومونته الله مې تپوس نه کوي هغه आवाज نشته دی اگر تکلیف आवाज ډیر خوږو نو ایوب علیه السلام باندې تکلیف وو نو چې هغه په پټه وخت دی خپل الله ته چغه والا وا رب زما یا رب زما ما باندې هغه ورځ ډیر ښکلې تېرېدې ځکه ما ته به زما رب आवाज کوي چې ایوب څنګه اتلس کاله بیماری تېره شو خو ایوب علیه السلام د خپل رب هېر نه شو د خپل رب ناشکري ونه کړله په دې دا زمون ده او کوم دعا غوښتې وه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین د دې وجې نه علما لیکي وایي د لاعلاج مرض دپاره دا بهترینه وظیفه ده بیماری در باندې راغلی تکلیف در باندې راغلی دی ډاکټران درته دوايانې لیکي اثر در باندې نه کوي فقط پروتي بس خپل رب ته چغې وخه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین رب زما ما ته تکلیف را رسېدلی ته را باندې رحم وکړه ځکه ته ډېر رحم کوونکی یې دا د ایوب علیه السلام دعا ده او ایوب علیه السلام ته به الله شفا ورکړي ما تا ته به الله شفا نه راکړي چې زموږ یقین راغی نو چې کلم بیمار شي په بیماری کې دا دعا غواړه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دا د ایوب علیه السلام وظیفه ده چې موږ ته تاسو ته الله تبارک وتعالی ښودلې ده نو په بیماری کې دا وایه رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین نو تکلیفونه به راځي په ژوند کې مصیبتونه به راځي موږ به څه کوو چې معمولي غونته مشکل را باندې راشي که نه بیا د خولې نه داسې الفاظ وځي چې هغه د کفر الفاظ وي نعوذ بالله مخکې ورځو کې مې د وطن متعلق اورېده او چې ته غم پرې راغلی په جړا کې به دا خبره کول چې زما سره به زما الله نور سي چلو کړي چې څه کوله خو یې وکړو نور به را سره سي چلو کړي نور به ما سره سي چلو کړي نعوذ بالله اسې دا الفاظ دا انسان کفر ته رسوي
دا مصیبتونه به راځي، دا تکلیفونه به راځي، دا غمونه به راځي، په دې باندې به صبر کوي. ایوب علیه السلام ځان ته رایاد کا. او دا انسان چې د ګوره چې څومره مصیبتونه راځي که نه دومره به ته جوړېږي. ابراهیم علیه السلام باندې الله تکلیفونه راوستل پس د هغې نه ابو الانبیاء وګرځېدو، د پیغمبرانو نیکه وګرځېدو، پلار وګرځېدو. څومره تکلیفونه پرې راغلي دي. دا زمیندار چې دا په دې وخت کې دا لور راوالي او د ونې نه دا څانګې وي او تبرګۍ راغېستې دا ونې دا څانګې بانګې وي، څومره ښایسته ښایسته ونې دې ته څه شیزونه جوړ کړي، خرابې نه کړي. څانګې تی ونې سونډسې بونډسې ونې ته جوړې کړي. ښه دې ونه کې چې د خاختراشي نه کړي دا ونه جوړېږي؟ دا نه جوړېږي. خو چې د خاختراشي پکې وکړي نو دا ډېره ښایسته جوړه شي. بیا تکلیفونه به په مسلمان باندې راځي، مصیبتونه راځي، دا خاختراشي ده چې د باندې څومره مصیبتونه راغله دی به دومره الله ته نږدې شي او ښکلی انسان به بیا جوړ شي. چې مشکلات پې نه راغلي دی نه جوړېږي. ښه نو مشکلات به راځي په ژوند کې، تکلیفونه به راځي، په هر حالت کې به د الله څخه ادا کوو شکر، هر حالت کې به د الله څخه ادا کوو شکر الحمدلله. الله تا راوستي او ته به یې لرکوي، الله تا راوستي دي او ته به یې لرکوي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وثلاث درجات، درې اعمال داسې دي چې دا د انسان درجه اوچتوي. درې اعمال داسې دي چې د انسان څه اوچتوي؟ درجه اوچتوي. یو په هغې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول. الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل څه شی دی؟ لوږو خلکو ته ډوډۍ ورکول. لکه حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به د قیامت په ورځ یو انسان راوغواړي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زه وږی وم ما ستا نه ډوډۍ غوښتې وه نو تا ما ډوډۍ نه وه راکړې. زه وږی وم ما ستا نه اوبه غوښتې وې نو ګوره تا ما له اوبه نه وې راکړې. او ای بنده ګوره زه بیمار شوی وم ناجوړه شوی وم نو تا زما پوښتنه نه وکړې. دا بنده به ورته وایي الله ته هم ډوډۍ غواړې؟ ته خو د ډوډۍ خوړلو نه پاکې. الله ته هم اوبه څکي، ته خو د اوبو څکلو نه پاکې. الله په تا هم بیماري راځي چې زرې تپوس نه درغلی وی. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده زما یو وږی بنده تا له درغلی او ستا نه ډوډۍ غوښتلی تا ورې ډوډۍ ورنه کړه. دغې وږي بنده له کو تا ډوډۍ ورکړې وې د ده سره زه موجود وم. تا له یو تږی درغلی او ستا نه اوبه غوښتې وي، کو تا دغې تږي بنده له اوبه ورکړی وی نو دغې بنده سره زه موجود وم، زه به دې مونتی وم. او زما یو بنده بیمار و ناجوړه و او ګوره ته د هغه پوښتنې نه وي ورغلی، کو ته د هغه پوښتنې له او تپوس نه ورغلی وي نو د هغه په خوا کې زه موجود وم، زه به دې مونتی وم. الله نو ګوره وږو ته ډوډۍ ورکول دا یو ډېر بهترین عمل دی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دا په صحابو کې یو مالدار صحابي و. الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی، بېدریغه مال، خو ټول مال په دین اسلام باندې لګولی، په دین اسلام باندې. یو ځل شام ته قافله تللې وه نو چې واپس راله ډېر غټ تجارت یې کړی، ډېره ګټه یې کړې وه. 200 وخان په هغې باندې بارونه تړلی شوي د تجارت سامان راغی د شام نه. نو چې مدینې منورې ته قافله راورسېدله نو د تاجرانو ټولګي ورته راغونډ شوي وو. نو یو تاجر په پاسېدو بل په پاسېدو بولي پې لګوله. نو یو تاجر پکې پاسېدو وی عبدالرحمن ابن عوفه دا کم سامان د تجارت چې راغلی دی زه نه یو پدرې اخلم ټول په ما را خرڅ کا، زین یو پدری اخلم ټول په مارا خرڅ کا. عبدالرحمن ابن عوف رحم الله رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی حضرت دا ما خرڅ کړی دی، دا ما څه کړی دی؟ خرڅ کړی دی. تاجران حیران شو چې دا دومره غټ تاجر پکې د کم ځای نه راغلی. نو یو تن پکې تپوس وکړو وی حضرت ټول تاجران خو دلته ناست دي، مونږ راغونډ شوي یو مونږ یې اخلو او ته وایې چې دا ما خرڅ کړی نو په چا دی خرڅ کړی دی؟ نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا ما په هغې چا باندې خرڅ کړی چې هغه یو په درې نه اخلي، هغه یو په لس اخلي، مدینه منوره کې قات ته غریبي ده، خلک وږي دي. دا 200 خان ما د مدینې غریبانانو له ورکړل او ما هغې ذات له ورکړه چې هغه یو په درې نه ورکوي، هغه یو په لس ورکوي. ما ډېره غټه ګټه کړې ده. داسې الله تبارک وتعالی ورله مال ورکړی. مال عائشه رضی الله تعالی به ډېر مال راغی، ډېر مال راغی. نو چې سحر به یې کو که نه نو کې به یې ناسته نو
خلک غریبانان به راتلو دی به ورکول ماښام به دغه شانتې شو دی به ورکړه کوله نو چا ترې نه تپوس وکړو وي مور بیبي دا مال خو ته هسې ورکوي خو ځان دې دومره په تکلیف کې اچولی چې په خپله ورته ناست دی په خپله ویشي خو چېرته یو غلام یو ویرزي ته وایي نو هغه به یې تقسیموي یا به دا نور خلک تقسیموي ته ولې ځان دومره په تکلیف کې اچولی دی نو عایشه بیبي ورته وفرمایل رضی الله تعالی عنها ما د خپل محبوب نه اورېدلي دي چې څوک مسکینانو او غریبانانو ته په خپل لاس باندې ورکوي که نه الله تبارک وتعالی د بدې خاتمې نه ساتي الله د ناکار خاتمې نه ساتي نو زه په خپل لاس ځکه ورکړه کوم چې الله زما خاتمه ښایسته کړي د بدې خاتمې نه مې الله وساتي دا د هغې عادت و په خپل لاس باندې به یې ورکوله په خپل لاس باندې به یې ورکړه کوله الله د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت قحط سالی شروع شو اعلان یې وکړو د بیت المال نه به روزانه 100 اوښان علالوئ خلکو ته ډوډۍ ورکوئ 100 اوښان نو چې په اوله ورځ باندې خلک راټول شو ویې شمارل وي هسې تاسو وشماره چې په دې دسترخوان څومره خلک ناست دی چې ویې شمارل 10,000 خلک راغلی وي معلومیږي دا چې خلک ډېر وږي دی دا خرچه ورته نوره زیاته کوي حتی در دې پورې چې هغه 10,000 نه خلک دا 40,000 ته ورسېدل په یو ټیم باندې به د عمر رضی الله تعالی په دسترخوان باندې به 40,000 کسانو خوراک کو او تر څو پورې چې مدینه منوره کې قحط سالي وه نو عمر رضی الله تعالی کور ډوډۍ نه وخوړلې د خپلو بچو د خپلې ښځې سره ډوډۍ نه وخوړلې وایي زه کور ډوډۍ نه شم خوړلی زما خلک به بار وږي او عمر به د بچو سره ناست به دسترخوان ډوډۍ به خوري وایي کم خلک چې په کم دسترخوان ډوډۍ خوري په هغې دسترخوان به عمر هم ډوډۍ خوري الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کو درجه اوچتول غواړي که نه نو لوږو باندې ډوډۍ وخوروه په وږو باندې څه وخوروه ډوډۍ وخوروه په دې باندې انسان درجې الله ډېرې اوچتوي او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي سلام عام کوي سلام په دې باندې انسان درجې اوچتوي الله تبارک وتعالی سلام عام کولو سره ځکه یو خدا دی که نه چې ته وایي السلام علیکم هغه درته په جواب کې څه وایي وعلیکم السلام ورحمت الله نو دا سلام په هر چا باندې د دې وجې نه اچوه دا یو بل ته دعا کول دي یو بل ته څه کول دي دعا کول دي نو دا سلام په هر چا ځکه اچوه وایي کېدای شي دا سړی زما نه ښایي نو د دعا به الله ماته قبوله کړي په هر سړي سلام اچوي خو هر سړی به درته دعا کوي په جواب کې که نه نو په هر سړي سلام اچوه نو کېدای شي په دې بندګانو کې یو داسې بندی چې د هغه دعا ستا په حق کې قبوله شي او دویم کم سړی چې سلام ډېر اچي که نه نو دا سړی به د کبر نه د تکبر نه به خالي وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي البادئ بالسلام بریء من الکبر په سلام باندې ابتدا کوونکی دا د تکبر نه خالی وي دا سړی متکبر انسان سره دی به ټول عمر په دې فتمه چې یاره ما باندې چا سلام واچولی زه به یې جواب ورکړم دی به چاته سلام نه کوي دی به ځاله په خرش پرش کې ګرځي یاره که ما ته چا آواز وکړه زه به وکړم که نه زه نه کوم نه ابتدا بالسلام سلام کې ابتدا کوونکی دا سړی به د تکبر نه څه وي خالي وي نو که زړه دې غواړي که نه چې زه د تکبر نه خالي انسان د الله په دربار کې ولیکلی شوی نو سلام په هر چا باندې ورچوه بس دا علاج دی د تکبر د ختمېدو علاج څه شی دی په هر چا باندې سلام اچول دا د تکبر د ختمېدو علاج دی علاج نو سلام اوس مصیبت دا دی چې مخکې به خلک یو بل سره چېرته خط پیلېږو میسیج به یې کو نو لومبی به ورته وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اوس پکې څه کوي هیلو نو هیلو څه شی دی هیلو څه مطلب دی بعضې پکې هغه ایچ آی راولېږي هي دی که څه شی دی د دې څه مطلب دی ما ته چې څومره میسیجونه راځي ما هغې میسیج لا جواب نه دی ورکړی چې چا راته دا هي غونته رالیږلی ما لا د دغې میسیج جواب نه دی ورکړی هم دا څه شی دی لکه هیلو په موږ معاشره کې نن سبا د 2 سیزونو ډېر زیات کمی دی د 2 سیزونو ډېر زیات کمی دی زموږ په معاشره کې کم یو سلام دویم جزاک الله
یو سلام دویم جزاک الله. زمونږ په معاشره کې د دې شي ډېر زیات کمی دی. سلام هم څوک نه اچوي او دویم که څوک در سره خواله وکړي که نه هغه به تا یا ته چا سره خواله وکړي نو په کار دا ده چې هغه تا ته ووایي چې جزاک الله نو هغه به درته ووایي تھینک یو که څه شی وي ما له خو راضي یم نه تھینک یو که نه غالبا دغه الفاظ دي. اوس داسې شی شو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا سره د احسان وکړو او هغه درته په جواب کې جزاک الله وي هغه ستا سره د هغې نه غټ احسان وکړو غټ احسان وکړو. ٹھیک شو چا در سره ښه وکړو که نه ته ورته په جواب کې څه وي جزاک الله ته دې بدله دې الله تعالی درکړي. نبی علیہ السلام فرمایي دې سړي پې د هغې نه غټ احسان وکړو چې دې ورته جزاک الله وي د هغې نه غټ احسان وکړو. نو دعا کول دي الله دې تا ته اجر درکړي. نو اوس تھینک یو یا تھینکس یا دا څه شی دی د دې اړه څه مطلب نشته دی. نو زموږ معاشره کې نن سبا دا دوه کمۍ زیاتې دي یو سلام او دویم جزاک الله. نو بهرحال چې څوک در سره خواله وکړي نو ته ورته په جواب کې څه وایه جزاک الله الله دې تعالی را دې بدلې درکړي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د شپې په وخت کې تهجد کول دا داسې عمل دی چې د انسان په الله درجه اوچتوي. د شپې په وخت کې تهجد کول په نفلونو کې بهترین نفل چې دی هغه تهجد کول دی تهجد کول بهترین. او کو دا غواړي چې الله زما حاجات پوره کړي نو د شپې په اخیری حصه کې پاسه الله ته ودرېږه او دعا ترېنه غواړه الله تبارک وتعالی قبلوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کومه دعا چې د ټولو نه زر قبلېږي یو د تهجد په ټیم کې دعا غوښتل او دویم د فرض لمونځ نه وروسته دعا غوښتل. دا داسې دوه ټیمه دي چې په دې کې الله تبارک وتعالی د انسان دعا ضرور قبلوي ضرور قبلوي. علماو تر دې پورې لیکلي که یو سړی د ولایت دعوه کوي او د شپې تهجد نه کوي دا ولی نه دی هسې دروغ وایي هسې دروغ وایي. د ولایت درجې ته بغیر د تهجد نه رسېدل دا ممکن نه دي ممکن نه دي. د دې خو به سلفو دومره خیال ساتو صحابه کرامو ته وګوره دوی به د دې دومره خیال ساته که نه چې بیا به شیطان راپاسول شیطان به راپاسول. ښه معاویه رضی الله تعالی متعلق راځي د شپې په انس یې د تهجد مې ونه کړو چې ومې نه کړو سهار شو ما چې دا څه وشو ټوله ورځ مې په ژړا او په استغفار تېره کړه الله ته چې الله ما معاف کړه زما نه تهجد پاتې شو الله دا څه وشو. وی را روانې شپې له ودومه اوس څوک راغله زما دا خپۍ غوړه کوله چې وړه کوله راویښې کړم ما چې چل دی چې پاسه تهجد وکړه ما ورته وایي چې ته څه دی چې تهجد له پاسه وایي چې زه خو شیطان یم نو خو ابلیس یم ما چې ابلیس چېرته مسلمان شوی دی دا ته کله مسلمان شوی چې ما تهجد له پاسه وایي چې مسلمان شوی نه یم خو چې تهجد ونه کړي نو هغې باندې الله ته نور زیات نږدې شي. تا چې پرون کمې جړاګانې او کم فریاد او کم استغفار دی ولې دا تهجد ته زیات ثواب میلاو شوی دی. وایي ما وایي که نن ته بیا تهجد پاتې شو نو بیا الله ته په سجده پرېوځي نو دا تهجد دی ښه دی خیر دی دا دې کوي خو چې هغه نه کوي. دومره به د تهجد خیال ساتو. الله تمیم داری متعلق راځي رحمه الله وایي د هغه نه یو ځل تهجد پاتې شي که نه یو کال ځان له سزا ورکړې وه یو کال ځان له سزا ورکړې وه چې زه به یو کال د شپې خوب نه کړم نو د شپې به نه وده کېدو چې د ماسپښین لمونځ به وکړو وده به شو بیا به مازدیګر راپاڅېد خو د شپې به نه وده کېدو ځان له دومره سزا ورکړې وه یو کال چې زما نه تهجد پاتې شوي دي. الله نو د تهجد خیال ډیر کوئ ښه. نو ګوره نو مسله دا ده چې موږ خو تر شپې یو خو د موبایلو د هر څه نه مو ایستو د موبایلو نه دی د هر څه نه ویستو موبایلو ته به ناستې یا اوس جمع شو په بیټکونو کې به ناستې نو دا چکه به کوي او دا به کریم بوډ کوي نو د شپې 1 بجه 12 بجې شي نو اوده به شي نو تهجد هم پاتې او د سهار لمونځ هم پاتې چې نور ولګي راپابسې او سترګې به مږي چوخن پوخن پی بیا ټوله ورځ تېره شي. نو ګوره نبی علیہ السلام فرمایي 3 اعمال داسې دي چې دا د انسان درجې اوچتوي. کم یو نبی علیہ السلام فرمایي لوږو ته ډوډۍ ورکول دویم نبی علیہ السلام فرمایي سلام عام کول او دریم نبی علیہ السلام فرمایي د شپې په اخره حصه کې تهجد کول. نو دا ضرور کوئ ښه. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاثن کفارات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شو ګناوونو د کفاره ګرځي پاغه کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل او دس کول دا د انسان د تیر شو ګناوونو د پاره څه ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی اوس شپې یخې شوي دي که نه نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې اودس کوې نو دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود اودس کول یا ګرمي د سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاوېږي اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوې اودس کوې په ګرمۍ کې یا دا رنګ بیماری تکلیف ته درته خو د هغې باوجود ته څه کوې اودس کوې د ګرمي بسترې درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود د ګرمي بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخو اوبو باندې څه وکړي اودس وکړي د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاوېږي او په بیه اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي اودس وکړي دا د تکلیف باوجود اودس کول خو کامل اودس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شی دی فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام درې پیرې انزل هر اندام درې پیرې انزل دا کامل وضو ده او کم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انزل لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځي که نه نو خیر دی دا لاس د سنګلو نه هم لږ پورته وینځه مخ د خپلو حدودو پورې انزل نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نه شي دا کامل اودس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وضو کول نقل شوي دي په هغه کې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي معاف کوي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې د مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي وروسته څه استعمال کړي اوبه استعمال کړي نه هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرکټ استنجا پسې شي باندې کوي سمدستی واړه بول وکي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي دا پرته ورته هم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروستو ساسي که اوبه ساسي نو دته دا پته خو نه لګي د تسلی نه حاصله کړي سمدستي راپاسي نو ډېر کرته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي د منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپۍ چې څومره یې ته دې نه کو د دې پلیتی زیاته ونه په دې کې مونځ نه کېږي ٹھیک شو کنه نو دې واړه بولو کې ځان په اوبو وینځي سمدستي راپاسي هغه واړه بولي په بدن هم بهیږي په کپړو هم بهیږي نو نه مونځ کېږي نه اودس کېږي ٹھیک شو نو لومبه خط تسلی حاصلول لومبه تسلی حاصله کا چې واړه بول زما ادرېدل د هغې نه پس ځان په اوبو باندې وینځه او ګورې دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بولو نه ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګورې ته دې د وجې نه وي د وړو بولو نه ځان نه ساتل د دې وجې نه ګورې عذاب قبر وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو نو یو دوه قبرونو والا وو هلته کې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه وترېدله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی دې دوه قبرونو والا ته عذاب میلاویږي دې ته په دې قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او نبی علیه السلام وفرمایل دا څه د داسې ګران غټ ګناه د وجې نه میلاویږي چې دوی ته ځان د هغې نه بچ کول ګرانو څه دومره ګران کار نو چې دوی ته د هغې نه ځان بچ کول څه ګرانو نو د یو قبر والا ته وي دا عذاب په دې میلاویږي چې د به ځان د وړو بولو نه ساتو
واړه بیل به وکړو دا پروا به نه وه کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څاڅېدل د هغې نه ځان نه بچ کو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کس چې دویم قبر والا وي ده د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله د دوه تنو په منځ کې جنګېرل لمسې کول چې ورته مونږ وایو دوه تنه جنګول نو ده به دا کار کو نو دا دومره ګران ګناهونه نه چې دته ځان نشو بچ کولی ځان بچ کول ته اسان خو دوی ته ځان نو بچ کړی ته دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي عذاب میلاویږي نو به هر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي چې تسلی دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي د هغې نه پس بیا اوبه استعمال کا نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناہوں د پاره کفاره ګرځي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال په طور ته اوس د جمعې منځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله منځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه خپل کار روزګار کې لګیایي خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاري به کومه نو دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي ختموي مسلمان هغه دی چې د زړه به د جماعت سره تړلی شوی د مسجد سره تړلی شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي هر سړی به د نفسي نفسي چغې وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوب وي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه وي وته نه داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختو نه به خبر نه یو نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایي هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راغله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینا او دریم د نبی علیه الصلاة والسلام مینا دا درې څیزونه چې د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې واړو څیزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جماعت د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې درې څیزونو مینه په زړه کې ونه مینه د چا سره ده د الله سره ده نو دې وجې نه دغه انسان دې څه وباسي شکر دې وباسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دي مینه ساتل وی مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جومات کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولو شو پر مکړو چې والوته دغه شانت منافق سړی به په مسجد کې تنګيږي یاره دې مولوي صاحب ډېر لا وخت کو چې دا مونږ وشو چې په دروازه ور خوشی کېده وتلې دا ګور د منافق علامت الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې 2 رکعات مونږ وکړو کنه هغه کوم په مخه ټیم پیسته بګور بار بار بغړی ته ګورو چې څه چلې سي او چې فرض او شي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه 2 رکعات
رکعته مونځ د سنت نشته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا په سبا بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا فاسق دی نو کم تن چې په هر جمعه باندې دا نفل دا سنت فریدي دا څه شو په هر جمعه باندې د څه فریدي سنت فریدي صرف دغه دوه رکعاته کوي او منډي وي دا سی په ګډیر کسانی چې زما په خیال چې په کال دوه کې باغوي د جمعې سنت نه کړی د جمعې سنت پای نه کړی ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د منځل راشي نه غړم به سنت مونږ کې اصل رکعات هغه مونږ کې او چې کله ورستو چې کم دینه خو په ګورو د سنت حسابي نه چې دام سنت دی نو بس رواج وشي بارو ته ځان بدخکاری چې خلک وایي د جمعې ورځ دا ناولې بار ګرځي جو زر زر رامنډي کې جمعه ته په دې نه دی چې زه د عبادت کو دی په عبادت لراتله خدا سنت پایم کوله خو بارو تر مانځه په دې ټیم کې ځان بدخکاری مې ځکه جمعه ته راسي لکه چې نن سبا خو مسلمانۍ جمعې له راغلي ده که نه نو چې د جمعې مونځ نه کوي نو یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی په نور نه کوي خیر دی به نسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی مسلمان هغه دی چې دبه د مسجد سره سوي مینوي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی د یو منځ نورستو د بل منځ انتظار کول دا دسی عمل دی چې د انسان تیر شوی ګناونه ختمي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانزه د پاره پیدل مسجد ته راتلل د جماعت د پاره مسجد ته پیدل راتلل دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي ځکه چې په کومه لاره باندې ته مسجد ته راځې که نه په کومه لاره باندې راځې دا لاره به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي دا لاره به د قیامت په ورځ ستا دپاره ګواهي کوي چې الله دا انسان په ما باندې تللی دی مسجد ته سلف خو مسجد پرېږدوه د هغې لارې به ډېر خیال ساتو دا غیلاری به ډیر زیات خیال ساتو نو چې کم مسجد ته تزي په دغه لار باندې دا په زړه کې وای چې دا لار به زما د پاره گواہی کوي په کور کې د او دس وکړو ته مسجد ته را روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي یو ګناه کمیږي یو درجه اوچتیږي نو کور او دس کوا مسجد ته راځه الله د ګناونه کمی درجه دی اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وي دا د انسان د تیر شو ګناونو دپاره څه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شو ګناونو دپاره څه ده کفاره ده کم کم یو کامل او دس کول د تکلیف باوجود دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتلل الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نن سبا هر سړی دا غواړي چې ما د خپل کور سره ځان له مسجد جوړ کړي اجرمیم زماوي مسجدوم زماوي اجرم جوړي او مسجدوم جوړي اگر چې دوا درې کسان پکې منځ کوي یا نه کوي دغه شانتي شاړ پروت خدا خواهش ته چې زما میلمانه راشي زم چې حضرت دا جمعه هم زمونږ دی دا دیرم زمونږ ده دا مسجد هم زمونږ دی ټیک دی جوړ دی که ځان له دغه اجره وچلوه داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره ډېره مننه.